تا مخامخ کېږي دی حاجت روا دي ستاسو ټول حاجتونه به دوی پوره کوي او د دوی عبادت کوي نو په دې طریقه باندې د بوتانو عبادت شروع شو نو د دې شرک او کفر د ختمولو لپاره الله پاک نوح علیہ السلام راولېږه نو د رسالت او د شریعت په حیثیت باندې په دنیا کې د ټولو نړومبنی رسول نوح علیہ السلام شو آدم علیہ السلام په خپل ځای خو د هغه وخت کې شرک او کفر او د هغې مقابلې نه وې د ځمکې د آبادولو احکام او د نوح علیہ السلام زمانه دا د مقابلو زمانه شروع شوله نو نوح علیہ السلام په دنیا کې د ټولو نړومبنی رسول په دې اعتبار چې د شرک او کفر مقابله کړې ده 9.5 کاله مسلسل نوح علیہ السلام د خپل قوم ته وعظ او نصیحت کړی دی د شرک او د کفر نه منع کړی دی خو چې څومره به وخت تېرېدو نو دا خلک به د نوح علیہ السلام سره مخالف کېدل وال تکول به کېدل پکانو به سنگسارو تر دې چې نوح علیہ السلام به بے هوش شو دوی به مړ شو به خپلوانو ته حواله ک والے دا بوډام سنبال کې بوډا به ورته وي لکه د نور خلکو عمر دومره نو او د نوح علیہ السلام عمر ټول 1050 سال عمر یو سلویخ کال د نبوت نه مخکې دي او 80 کاله د طوفان نه وروسته دي نو سل شو او 9.5 کاله دا د نبوت زمانه شوله د طوفان نه مخکې د طوفان نه مخکې 9.5 کاله وعظ او نصیحت یې کړی دی 9.5 کاله وعظ او نصیحت سلویخ کاله د نبوت نه مخکې او 80 کاله د طوفان نه وروسته 1050 سال مسلسل نوح علیہ السلام وعظ او نصیحت کړی دی پټ یې وینا کړې ده ښکاره یې وینا کړې ده د شپې یې کړې ده دروازه هم کړی دا یو کس ته هم کړی دا دو کسو ته هم کړی دا غنو خلکو ته هم کړی دا په مختلف طریقو باندې د قوم ته وعظ او نصیحت کړی دی او په قوم کې لار نه وتله نو آخر دا الله پاک نه تپوسو کو وی پروردگار قوم دومره موده وعظ او نصیحت مې وکړ دې کې به نور څوک مسلمانان شي وی الله ورته چې نه دوی نور نه مسلمانېږي وی دغه وخت کې دې زړه یو وته چې د زړه وتلی دی وی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا پروردګاره د ځمکې په مخ یو کور د کافر مه پرېږده طوفان راغی او په طوفان کې دا ټول قوم نیست و نابود شو نوح علیہ السلام د حضرت آدم علیہ السلام نه 8 پشتا رستو پیدا شوی دی 8 پشت کې نوح علیہ السلام راغلی دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی وی د نوح علیہ السلام او د آدم علیہ السلام په منځ کې 10 قرن تیر شوی دی 10 پیړۍ او قرن عام طور باندې 100 کالو ته ویل کیږي نو دیو جنا د آدم علیہ السلام او د نوح علیہ السلام ترمنځ 1000 سال وخت تیر شوی دی ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرمائی وی د نوح علیہ السلام پیدائش
د حضرت آدم علیہ السلام د وفاتنا 826 کاله پس شوی دی 826 سال آدم علیہ السلام د وفاتنا 826 کاله پس نوح علیہ السلام پیدا شو اور نوح علیہ السلام 1050 سال عمر دی او د آدم علیہ السلام عمر سلویخ کم زر کالو نو د آدم علیہ السلام د پیدائشنا د نوح علیہ السلام در وفات پورے 2836 سال تیر شوی دی 2836 کالا د آدم علیہ السلام د پیدائشنا د نوح علیہ السلام د وفات پورے 2836 د نوح علیہ السلام خپل نوم سو نو یو روایت کې راځي چې د نوح علیہ السلام شاکر علیہ السلام نوم دی شاکر او بل روایت کې دی چې د نوح علیہ السلام نوم سکن علیہ السلام دی سکن او دریم روایت کې عبد الغفار علیہ السلام دی نوح وتولی وی د دې ډېرې جړا د لاسه نوح نوم شو چې په مخې دا اوخ کې برابر دی نو په مخ کې ولا لارې جوړې کړې وي دا الله عاشقو دا الله حکمونو باندې د دې قوم په دې نافرمانه باندې به جړل نو په مخ کې لارې جوړې شو ځکه ورته نوح وایي منګه او تاسو دا الله عاشقان یو او دا رسول الله عاشقان زار شم او قربان شم وی جوړې دې په مخ د فراق اوخ کو نکړې لارې ته په کوم دلیل زما د مینې دعویدارې هسې دعویدارې نوح علیہ السلام جړلی دي چې د ډېرې جړا د لاسه نوح نوم شو عیسی علیہ السلام زمانہ د نوح علیہ السلام نه مخکې ده او که رستو ده اکثر صحابه کرام وی نوح علیہ السلام د ادریس علیہ السلام نه مخکې دی ولقد ارسلنا نوحا الى قومه نوح علیہ السلام الله خپل قوم ته را لېږلی دی او د دې نوح علیہ السلام دا قوم هم په عراق کې و او په عراق کې دا خلک مهذب وو خو په شرک او کفر کې مبتلا وو نو نوح علیہ السلام خپل قوم ته ویل یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره اے زما قومه عبادت د الله کوي او تاسو د پاره د الله نه غیر بل معبود نشتا او قسمیږي نه د الله نه غیر د بل چا عبادت کوي نو انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم یریګم پتا سو باندې د عذاب د غلوې ورځې نو د شرک او د کفر نه د پرهیز کولو لپاره تلقین ورته کوي چې دا شرک او کفر په تاسو کې لکه د وبا په شانتې خورېږي نو که سمیږئ نه نو عذاب عظیم باندې یریږم چې خلاف ورزي کې یو عظیم عذاب په در باندې راشي اوس دا عذاب عظیم د آخرت هم کېدی شي او د دنیا هم کېدی شي نو په دنیا کې چې طوفان راغی دا ګوره عذاب عظیم وو اوس قوم ته سوی نوح علیہ السلام د خیر خواهی خبرې کوي او قوم ورته وی انا
لنراك فی ضلال مبین بے شک منگا تاوینو چخکارا گمراہے کی قال الملأ من قومه دا قوم سردارانو ورطا اویل دا قوم سردارانو اویل ملأ ستوئی سردار توئی دا قوم مشر دا قوم سردار پا عربے کے وطا ملاوئی ملا پختو کے تمنگ ملا جوڑ کو دا پختنو پا علاقہ کی دا قوم ملک دا قوم چیئرمین دا قوم چودری دا مختلف علاقو نمون دی نو دیتا ملاوی ملا دا قوم مشر او سردار تاوی نو دی عالمانو تا چی دی مشرانو دا ملا لفظ ویلے دی نو دی پتی اعتبار ویلے دی چی ملا صاحب دا قوم مشر دی او دی ملا تا ملا ولی وی دا ضد دا خلا دی خلا خالی زیتا وی او ملا ڈک زیتا وی لکه چې دا د علم او د معرفت د الله نه ډک دی ځکه ورته ملا وی ملا صاحب ته ملا ولی وی ملایان وی دا د الله د دین د علم نه ډک دی د الله د معرفت نه ډک دی ځکه ورته ملا وی نو ملا لفظ دا د عزت لفظ دی خدا کافر قومنا دا مسلمانانو پا معاشره کی اغا دا عزت الفاظ اغا سپکی پا خلقو کی پا ذلت با طریقه باندې وی دا خلقو پا جبا باندې لب و لہجه کی سپک انداز باندې وی نو سپکی ہے خانسامه ستا وی پا کچن کی چی پخلی کی ناغتا خانسامه وی دا دا فارسی لفظ دی او پخوا چې اسلامی حکومتونو او پاغه کې بد لخر مشرو او د تمام لخر اسلحه به هغه سره وا داغه په لاس کې بوا هغه ته به خان ساما د ټول لخر د وسلې مشر د ټول فوج د وسلې مشر هغه ته به خان ساما وي هغه د کافرو هغه عزت والا لفظ هغه چیف کمانڈر هغه راوسته کچن ته راورسو دا د سپکاوی په غرض باندې ټیپو سلطان دا د مسلمانانو یو بهترین جرنیلو چې هغه د کافرو انګریزانو مخالفو او دا غوی سره اخیری سلګې پورې جهاد کړی دی جنگیدل دی وسره د زمری پشانته جن یو ساعت د غلامه د سلو کالو جن ناغه بهتر ګڼلې دی او د کافرو سره هغه جنگیدل دی دا غنوم ټیپو سلطانو هغه ټیپو سلطان چې هغه د مسلمانانو په ذهن کې د یو عزت لفظو د کافرو انګریزانو سپیته ټیپو وي د مسلمانانو په جبه کې ټیپو یې سپیک مسلمان د کافرو په چالونو باندې ځان پوي نه سپیته ټیپو وي دا خو د یو مسلمان د یو بهترین جرنیل نومو د قشانت ملا دا د عزت نوم دی خدا باز خلق بے خوندہ پس پکاوی انداز کے ملا سے وی ملا دا سردار توی قال الملأ دا قوم سرداران ہوئے دا کافر قوم سردار با کافری دا مسلمان قوم سردار با مسلمانی دا نوح علیہ السلام دا کافر قوم سرداران اغم ملا دا دنیا پا اعتبار مشران دی او دا مسلمان مشر دا با مسلمان تقوادار پرهیزگاری قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين نو دا نوح علیہ السلام دا قوم سردارانو ویل دا نوح علیہ السلام دا دعوت پا جواب کی
نوح علیہ السلام تو ته خو ښکارا گمراهی کې ته زمونږ د پلار نیکه د دین نه موږ وباسې او دا ته چې د قیامت پر ورځ دوباره جمع دي کېدل او د جزا او د سزا کمې خبرې کې داسې خیالات دي. اوس د دې سخت گفتگو په جواب کې نوح علیہ السلام پیغمبری لهجه کې جواب ورکړي یا قوم لیس بی ضلالا زما قوم ګوره په ما لیونتوب نشتا په ما گمراهی نشتا لیس بی ضلالا په ما گمراهی نشتا ولکنی رسول من رب العالمین وزګوره د رب العالمین د طرف نه رسول او قاصد یما صلی راغلم او بلغکم تاسو ترسوم رسالات ربی د خپل رب پیغامات وانصح لكم قوم استاسو خیر خواهی غوارما واعلم من الله ما لا تعلمون دا الله دا طرف اب آغی خبرو باندې پویگم چې تاسو په نه پویگی زستاسو دا پلار نیکه دا جاہلیت دا رسمو پابند نیم رب العالمین را لے گلی ما دا رب ہدایات تا تپیش کو ستا خیر خواهی غوارم خپل میں پکس غرض نشتری پا دے دے کہ لفظ دا رب العالمین ویل دا دا شرک او دا کفر پا عقیدے بانی مضبوط گزاریو کو بت مت نشتا رب العالمین پا دے کہ دا ہر چا دا باطل و خدایانو رد راگے کہ رب العالمین را لے گلے او کتر قیامت عذاب ثواب نہ مانے نو تا ناواقف ہے ما تا اللہ علم را کرے تا تے علم نہ دے در کری دا نوح علیہ السلام قوم وے زمن پشان یو عام سڑے دے نو دے پس پیغمبر شو ما هذا الا بشر مثلکم دا نوح علیہ السلام خو بس زمن کا استاذ پشان یو عام بشر دے انسان دے اور دا پیغمبرین نم چراتا اغلی یرید ان یتفضل علیکم دیکھو پتاسو باندے لوی غواری بادشاہی در باندے غواری او ایلا بیلا دی راتا پیغمبر کا چی دی پیغمبر کو یو فرشتے والے نرا لے گلا ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ کہ اللہ غصہ فرشتے بیرا لے گلے وی دیکھو انسان دے منگم خوراک کو دیم خوراک کئی نو دے سنگا مشر امنو اللہ دے ندے را لے گلے فرشتے بے را لے گلے وی جواب کی نوح علیہ السلام ہوتی او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم پا دی تعجب کوئے چا اللہ نصیحت پتاسو کے پیو سڑی باندے رو لے گا پیغمبر ایک لینذرکم چا تاسو دا اللہ دا مخالفت نو یری ولی تتقو تاسو دا اللہ نو یری گے پرہیزگار شے ولعلکم ترحمون اللہ دربانے رحمو کی دی کہ دا تعجب سوال نہ پیدا کی ولی تعجب کے بشر پیغمبر کے دل دا سو عجیب خبر خونرا اللہ لا اختیار دے چھ نبوت چالا ورکی رسالت و نبوت پتی کے بیاد چون چرا سوال نہ پیدا کی او اصل خبر دادا کہ عام و انسانانو تا پیغمبر را لے گل دا دے عام و انسانانو پشان انسان چی رولی گی نو عام انسانان تے پیدا اخلی او که فرشتہ رولی گی نو دا فرشتے نا عام انسانان پیدا نشی اغشتی نو مقصد دا رسالت دارے کہ دا اللہ کامل طاعت تابداری وشی دا مخالفت نہ بچاوی وشی اور اب علی کی گی کہ دا انسانانو دا جنسنا یو نمونہ اللہ رولی گی کہ بشری تقاضے و سریوی اور دا اللہ دا حکمن طاعت کی فرشتہ کراشی او اللہ وی چې د رمضان روجی ونیسا
او فرشتہ تا توی روجی ونیسا نو تب وی تا پا لوگا تند سپیگی تا خواسم خوراک نکے مانا تا پوسو کا خیطا می خوگیگی پا کتن نبیا قلقل کیگی چی اوگی شما او سترگی رابانی توریگی تا پا سپیگی تا خو فرشتے لوگا تند ربانی اثر نکی نو اللہ بشر رو لے گو بشر دا توی روجو نیسا زستا پشانتی زم روجا نیسم تم روجو نیسا دا دوالو بشری تقاضی دی پا غم درد باندې پوئیگی لوگا تند باندې پوئیگی ستر استومان پیداری و خوب باندې پوئیگی نو ہر پیغمبر بشر دی خلقو بدانا من خط بشرم یو پیغمبر میں خدای بچتا فرشتر آلے گلے بشر نمانو و افسوس داره چې موجوده وخت کې داسې خلک شته چې پیغمبر علیه السلام بشر نه دی د بشریت نه انکار کوي دا جهالت دی پیغمبر علیه السلام بشر هم دی نور هم دی او بشریت لرا فوقیت دی فضیلت دی پر نورو باندې نو قوم د نوح علیه السلام تکذیب کړی دی قوم د نوح علیہ السلام دا خکلی د همدرده د نصیحت خبره د شفقت خبره هغه ونه منلې ځان یې ړوند کون کو زړه تنگ شو او بیا د هغې نه پس سوال یې کړی دی رب انی مغلوب فانتصر رب زه خو مغلوب یما دا خلق را باندې غالب دی فانتصر ما سره امدادو کا زما بدل تیواله داس خلق قلاریږي نه الله پاک حکم کړی دی نوح علیہ السلام ته کشته تیار کا نو کشته تیار شولا خپل لاس باندې نوح علیہ السلام کشتے جوڑولا ونه کٹ کړی دا داغې نه تختی استری بیا ارا ترخص ولی وغیرہ د ترکانه چې کم اوزار دی پاغه باندې دا تختی برابر کړلی یو بل سره پیون کړلی میخونه ور ټک وهل قوم براته سچللی به کشته جوړو صد پاره کشته جوړ طوفان برازي منگ با کشتے کے ناسیو او بے خندل پا دے اوچ از مکہ باندے طوفان کم دے سندون کم دے تا کشتے جوڑے اوسا پورے پیغمبر بے اوس ترکان شوی دا نخرے خندا مسخرے دا بے کولے نوح علیہ السلام کشتے جوڑولا خاندے 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 بے بلر با نمبر راشی منگ بم در پورے او خاندو آخر کشتے تیار شلا نوح علیہ السلام علامہ غواری اللہ پاک و تفرمائی طوفان چرازی کور کے تنور دے دا دے تنور نبا اوبرا روانی شی بس پویش چی طوفان رازی نو بس تنور تے قتل ناگانا یورد دا تنور نو اوبرا ہوتی وفارت تنور اس نوح علیہ السلام دسرا خپل اتیا مرګري دي مسلمانان هغه کشته توخې جوړ اتیا مرګري کشته تو قتل او تمام حیوانات دا غینا یو جوړه د تخم د پاره هغه دي کشته توخې جوړ مارغان د سلورخ په د دوخ په د وزرو بے وزرو دا تمام حیوانات دین یو جوړه کشتے تے اوخے جولا دا آئندہ را پارا تخم دی او خوراکیم پا کشتے کے واچو درے چتا کشتے وا ناگانا دزمکی نا اوبرو قوٹ کے دی دا اسمان نا باران را وری دو او دا اوبو پا دی طول دنیا باندے یو شانتی طوفان راغی غرونو تا خلق اخطل او بغرون تم روانی دی خیجی دا نوح علیہ السلام یوزوی
کنعان اپا یو غر د پاسه ولاړ دی پلار ورته آواز کوي یا بنی ارکم معنا اے بچیا راځه ما سره کشته کې کېنه وی تا سره نه کېنم دې غر باندې یما دا غر به مې بچ کوي نوح علیہ السلام ورته نن ورځې بچ کول والا هیڅ څوک نشته بغیر د الله نه وګوره الله دې بچ کوي نه کشته کې کېنه بچ کېږي بغیر کشته نه بچ کېږي لا عاصم اليوم هیڅ څوک بچ کوونکی نشته دا خبره اترې کېره ناګانه د اوبو یو چپراله او کنعان همیشه د پاره د پلار د نظر لري بیا تر قیامت نشي دي نو تمام دنیا باندې طوفان او چلیدو او د نوح علیہ السلام دغه اتیا مرګرو نه علاوه تمام انسانان هغه کې هیڅ یو فرد بشر پاتې نشو ټول ډوب شو صفائی د دنیا اوشلا اور هغه نه پس اسمان ته الله حکم وکړ وینور یو په مراتو یو بس کا زمکه ته خپل یو بده خلق وها یو خلق شو چې زمکه واپس او براخ کړي تیرې کړلې نو د زمکه او زمکه ته لاړې او د اسمان او دا په دنیا کې د سمندرونو په شکل کې پاتې شوی د نوح علیہ السلام نه مخکې سمندر نه وي کشته رورو راکته شولا او په جودي غر د پاسا او درېدله واستوت علی الجودیه په جودي غر باندې کشته او درېدله د قوم معاملہ الله پاک صفا کړله اوس نوح علیہ السلام چې د کشته نه راکوزیدو د جودي غر په خوا کې نو کمتره چې په دې کشته کې ناسته وه هغه ته د ورکوشه د کشته نه د اوبو کې ته خپې ولګوه نو هغې چې خپې لګولې پنجې ولګوې لاندې به ځمکه نږدې دغه ښکاري جوړې اوبه نه دي بیا ملګري راکوز شو او په دغه ځای کې ځان د پاره آبادي وکړله کلی آباد شو د هغې کلي څه نوم دی سمانون نومې دی اتیا کسان پکې شته شو د دې وجې نه د هغې کلي نوم سمانون دی سمانون یا ثمانین دا د هغې آبادۍ نوم دی چې د کشتۍ نه کوزېدو نه پس خلک پکې د کشتۍ هغه تختې څه شوې بعضې ملګري تپوس کوي څه شوې نو څه پې کوې کله په کار یې نو بس لاړې ختمې شوې که نه چې ته زړې تختې روزي وي دا د نوح علیہ السلام هغه کشتۍ د دروغجن دي آثار قدیمه والا مسې ګپ شپ لګوي چې کوم څیز ته د سوونو کالو وی نو په لوګو یې تور پور کي پرونی څیز وي نن لوګې پې ولګوي دا د 2000 کالو دی هغه به لرزنی وي ډیران کې خو لوګي دی ښي دا خبره دروغ دی چې فلانی دی کې د نوح علیہ السلام د کشتۍ دړې راووتې تختې راووتې تاسو ته په خبر خار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سیف فقیر خان ناصر خان کې سټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریبا هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي ټلیفون نمبر دی 255 چې کله انسان د دې نورو خلکو نه ځان مستغني او بې پروا وګڼي نو سرکشي کوي نو د الله نعمتونه ډیرو دوی د مال او د دولت په نشه کې مس شو او د انسانی غیرت او حیا د خو د بدو فرق اونک او خلاف عادت خلاف فطرت د بے حیاء پکار کې مبتلا شو د لوط علیہ السلام قوم دومره د بے حیاء کار وکړ چې په تمام عالم کې زناورم چې دا کار نه کړی انسانان خو پرېږده زناورو چرته دا کار نه کړی
کم کار چې د لوط علیہ السلام قوم کو